جی ګرانو قدرمنو اوریدونکو او کتونکو زه چې کوم دی خالد خان تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وای پروګرام د سنو سهار کې څنګه چې تاسو ته مونږه لومبنۍ برخه کې ویلو چې په دې پروګرام کې زموږ دوه برخې وي. لومبنۍ برخه د معلوماتو په سلسله کې چې د تیرې ورځې څه معلومات وي، څه خبرونه د مختلف اخبارونو اداریې دغه شان د ټریفیک د صحت او دینه علاوه چې کم دی د کاروبار او د لوبو په اړه چې کوم معلومات هغه مونږ تاسو سره شریکو. ونن په دې دویمه برخه کې زمونږ موضوع چې کومه ده هغه د تیلیسیمیا رنز او د تیلیسیمیا رنز په اړه به نن مونږ خبرې اترې کوو، چونکې پوره دنیا کې د 8 مئی چې کوم ده د تیلیسیمیا رنز د مخنیوي لپاره د دې پریونشنز لپاره چې کوم دی منځل کېږي، خلکو کې آگاهي راوستل مقصد وي د دې رنز په اړه. نو نن په دې خبرونې په دویمه برخه کې به مونږ تاسو سره خبرې اترې کوو د تیلیسیمیا رنز په اړه. او په دې خبرونه کې به یا په دې برخه کې به زه یوازې نه ما سره به د ټلیفون د لارې میا عتیق الرحمن صاحب موجود وي، څوک چې د تیلیسیمیا رنز په حق باندې د تیر 13 کالو راځي کار کوي او د کار سره سره دوی په دې رنز باندې پوهې دي چې د دې مخنیوي څنګه کې دي شي د دوی وجوهات څه دي. دوی سره به هم خبرې اترې کوو او کوشش وکړو چې تاسو هم په دې لړ کې څه واورو، تاسو کوم رای ده یا تاسو څه پوښتنه ده نو هغې ته به هم موږ وخت ورکوو. اوریدونکو او کتونکو دا وخت چې کم دی مونږ سره میا عتیق الرحمن صاحب د ټلیفون د لارې شریک دی او هغې نه به پوښتنې کوو چې تیلیسیمیا رنز چې کم دی هغه څه ته وایي. میا عتیق الرحمن صاحب لومبی خو تاسو ته هرکلی او ډېره زیاته مننه چې تاسو مونږ له وخت راکو. جی خالد خان صاحب ډېره مننه ستاسو ټولو ته زه سلام وایم. السلام علیکم ټو آل لسنر اینڈ ټو یو چې تاسو مونږ ته اپرچونټي راکړه په دې نه هم اهم ورځ چې کومه ده د تیلیسیمیا چې کوم ټول په دنیا کې منځل کېږي او په پاکستان کې هر کال په 8 مئی باندې دا هغه کېږي منځل کېږي. نو په دې کې تاسو مونږ ته د دې پروګرام په اړه مونږ ته د موقع راکړه. زه د دې تاسو شکرګزار یم چې تاسو وساتت سره به کافی چې کوم دی زموږ د غدي ولسته ک ینګ دی او ک اولډ دی دا به زموږ پیغام کې دي چې وو او جی ډیره زیاته مننه میا عتیق الرحمن صاحب، چونکې تاسو وخت هم مهم دی، تاسو په لار باندې هم یې او ډیر په کم وخت کې چې کوم دی تاسو موږ له وخت راکړو. بیره ته زموږ د خلکو ته یا چې کوم خلک د دې مرض نه د دې رنز پاک له خبر نه دي دا تیلیسیمیا رنز وایي ستا د په دې اړه که تاسو خپل رائے موږ سره څرګنده کړئ. جی تیلیسیمیا چې کوم دی یو جینیټیکلی بلڈ ډیس آرډر په میډیکل ټرم کې وته ویل شي، یعنی مورثي بیماری د وینې. جی مورثي جینیټیک کوم جین سره تعلق لري دا د هغه او هغه د مخفف هغه د یو بیماری ده. جی په دې کې چې کوم دی کله په کزن میریجز کې یعنی زموږ چې کوم په خاندان کې دنه ودونه وشي خصوصي نو هغه خزه خاون چې کوم وي خپل کې کلوز کزن میریج وي واده وشي نو هغه چې کوم کاغي کې ډیفیکټ وي دا په جینز کې کنه دا په جینز کې چې کوم د کاغي کې څه مسلې یا نو دواړو هغه ماینر وي د دې د جینز کیریئر وي د تیلیسیمیا ماینر وته ویل شي دواړه مور پلاس کنه نو د دیو دغه امکان دی چې کله د دیو اولاد بکیږي هغه به اکیدې شي چې 50% دغه امکان دی چې هغه تیلیسیمیا میجر وي، 25% دا امکان دی چې ماشومان ټیک وي، 25% دا امکان دی چې هغه به دا تیلیسیمیا ماینر وي. او چې کله دواړه میجر مطلب چې خزه خاون کنه دا واده وشي د خزه خاون جوړه چې کومه ده او هغه میجر وي، میجر مطلب دا غو جینز بالکل ډیفیکټیو وي، بالکل هغه وي خاص حدا پورې جینیټیک هغه ته پرابلم وي او نه غي مخکې ټیسټونه نه کړی دي کنه دي او نو دا کوي امکان دی چې کله دغه اولاد به پیدا کیږي نو هغه به 100% تیلیسیمیا میجر وي کنه. بل صورت کې ماته استو 50% 25% ریشو کولا په ماینر حالت کې او چې کله دواړه خزه خاون میجر وي او دا ټیسټونه نه شي وي د تیلیسیمیا د ډیټیکشن لپاره او اولاد چې کوم نه منتبه تیلیسیمیا ملي دي مطلب دا دی چې هغه مرض د تیلیسیمیا هغه مرض د په ماشومانو کې چې پاغه کې بیتایشي تو پیدایشي تور باندې بایپار چې کم نه هغه کې ریډ سیل نه پیدا کی کم چې څنګه عام هغه کې موږ ته وینه ویل شو هیموګلوبین فرق کی هغه نه جوړیږي سیل بایپار ته نو تاسو ماشوم چې کم دی د تمغه ویل شو چې دا د تیلیسیمیک میجر دی او په دې کې چې کم دی په دې ته هر 15 سے 20 ورځې دا ماشوم مخکې سروایول لپاره د ژوند تیرولو لپاره
هغه ته د نورو وینې ضرورت وي او دا سلسله دغه د مرګ پورې جاری وي د داسې ماشوم کې. جی صحیح. د دې وینې ورکولو یا د وینې خېجولو نه علاوه د تلیسیم یا رنز مخنیوي په بل څه طریقه کې دی شي یا د دوی په صورت کې یا نور داسې سلارې شته دي چې د وینې چونکی د هر چا وس نه کېږي بیا د دې ډیر زیات مشکل وي چې څنګه تاسو دوه هفتې پس یا 15 ورځې پس وینه خېجول لازمي دي. نو آیا داسې بل څه صورت شته د علاج؟ جی بالکل نه. ماډرن دور چې کوم دی ماډرن ساينس چې کوم دی زموږ ډیر زیات ترقی وکړه. زه خو 40 سال نه په دې فیلډ کې ما 45 سال زما وشو په دې فیلډ کې بلکې چې کله موږ دا شی شروع کړو ماته د تلیسیم لپاره هم نه و پته. 1988 خبره کومه ده چې کوم ځوان ماغه وخت لیکن سټیل موږ لګیاو الحمدلله. د دې تاسو دا کوېسچن چې کوم دی وکړو د دې جی ما مختصر و چې پهلا د دې چې کوم علاج دی هغه د وینې دی. وینه به دیتا وینې کې به پیک سیل خېجوي یعنی نور اجزا به لري کوي صرف ریډ سیل هغه ته پیک سیل. ها نو دا هر 15 سے 20 ورځې دا عمل جاری وي دي سره. لیکن نن سبا ماډرن ساينس دور ډیر زیات ترقی چې کوم نو پدې کې نور علاج هم شته دي. هغه د دې حتمی علاج چې بل د دې غوي BMT بون میرو ترانسپلانت چې په داسې ماشوم کې د دې میرو چې کوم نه میرو لکه نلې چې وته ویل شو موږ په پوښتنه کې د دې نلې د هغه سړی نه د هغه ماشوم نه د هغه د دې خپلوان نو خو کم چې دې سره بیچ کیږي هغه ته واغه سړي جو دې ته ترانسفیوز کی په غټه اپریشن طریقې باندې چې هغه ډیر لوی عمل دی او هغه باندې سبق کې به 1 کروڑ روپے خطر اصلا 1 کروڑ. لیکن اوس نن سبا په پاکستان کې دغه ماشاءالله دغه ډیر موجود دی دا علاج په پنجاب کې د روسو حکومت کې فری کې دو او نور داسې سنټرینو 25 سے 30 लाख روپے په هغه باندې لګي. لیکن خالد خان دا غي کې دا چې تاسو باغې د پر خپل بون میرو د پاره د خپل ډونر بندوبست کوي. ٹھیک ته جی او دا ډیر ګران علاج دی. ټول عمر د ماشوم ته کومه د وینه خېجو په یو ماشوم باندې په یو ترانسفیوژن کې نن سبا چې کومه مهنګای دی نو 15 نواله 8000 روپے خرچ راځي. بل داسې په بازي سنټرو کې 1000 روپے پرې په یو بیگ باندې چې کم ټول چیزونه په واچي ټیسټونه او اډمنسټریټیو بجلی خرچه افاده. نو بل مهمه خبره پدې کې دغه د تاسو دا خبرو چې پر مخنیوي څنګه دي نو پدې کې چې کم دی غټه مخنیوي موږ سویو نن په ورځ باندې موږ چې کم نه اویرنس ورکو آگاهی ورکو خلکو ته چې هغه خلک چې کم چې په خپل فیملی کې ودونه کول غواړي اوکي هغه لپاره د چې هغه د واده نه مخکې نکاح نه مخکې چې کم دی یو ټیسټ یو کې چې هغه ته تلیسي او د لپاره میات کوریمان سیف د لپاره څه قانون سازي شوی د حکومت په سطح باندې یا د کم صوبایي حکومت یا وفاق په سطح باندې پاکستان کې شته قانون سازي؟ جی خالد صاحب نو هغه ټیسټ چې کوم تاسو او کوي نو دا ټول کې اسانه خبره دي. هزار نن سبا ګورنمنت هسپتالونو کې ټیسټ فری دي عوام ته آگاهی نشته. موږ به چې شل کاله مخکې دا خبره کوو خلکو چې چرته لاړو ټیسټ لپاره نو موږ سره جواب نو الحمدلله اوس حکومت ته سہولت ورکړې دی. پرایویټ ته 1200 روپے لګي د ژوند بچ کول آینده نسل لپاره. تاسو د قانون سازي خبره وکړه بالکل چې پدې کې پی کې ګورنمنت ډیر مخکې لیډ غوښتل نه یو اصل کاله مخکې دلته حکومت د MMA هغه وخت هغه په کې لیډ غوښتل پدې کې قانون سازي شی و چې د واده نه مخکې بچ کم نه خزه خاوندا ټیسټ کوي لازمي او هغه ټیسټ چې کوم دی هیماتولوژیست رپورټ ویا هغه به چې کوم دی نکاح خوا چې کوم دی کم نکاح خوا دي هغه چې کله نکاح کې هغه نه بغیر به د دې ټیسټ نه مخکې سرټیفیکیټ نه مخکې به دغه دا کنفرم کوي چې واقعي د خزه او خاوند چې دا مسله جینز کې د دې نشته نو هغه به بیا نکاح کې ادروایز دینه مخکې به نکاح نشي کولای. ٹھیک دی جی خو دا بل پاس نه کړی شو پدې کې ډیر هیومن رائټس انوالو وو. هغه وجه دا و چې هغه وخت حکومت کا دا بل پاس کیږي نو هغه د پر بټولو کې مخکې عوام ته سہولت ورکړي د ټول صوبې یو سرنواله ته بل سره پر چې هغه کې ډیر زیاته د پیسو او د وسایلو ضرورت او هغه حکومت نشي مینج کولای په یو وخت نو هغه د پر هغه وخت دا بل عمده سي مطلب چې په فایل کې عمده سي بند کړی شو. صحیح. دین علاوه تاسو کراته دا وای چې دا وخت کومه په مجموعي توګه وګورو په پاکستان کې یا په خیبر پختونخوا کې دغه مریضانو شمیره څومره ده یا د کې اضافه څومره حد پورې تیزی سره روانه ده کنه سمخنیوي د دې شوی د تاسو پشان خلک نورم په دې لړ کې کار کوي لګیا دي؟ جی خالد صاحب دا چې تقریبا کومه دا چې خاص سروې خو نشته پاکستان کې سیستم د دې لپاره قبال او د موږ تلیسیم فیډریشن چې کم بڑا د مجموعي ملکی سطح باندې
د ټولو ادارو یو مجموعي امبریلا ارګنایزیشن دی ته تلیسیمیا فیډریشن اف پاکستان ویل شي. د دې د صوبایي پریزیډنټ هم فرام د لاست 18 ایئرز. د دې لاندې موږ مختلف سروې کړی ده. نو په دې کې چې کوم دی موږ ته چې کوم هغه راغلي دی وخت ته کې خبره چې په پاکستان کې 1,20,000 پورې تلیسیمیا میجر مریضان دي. 1,20,000 پورې کنه جی چاته چې د وینه خېږي او کیریئر تعداد چې کوم نه تاسو والي نو دا په لکونو کې دی شي. کیریئر مطلب ماینر چې کوم دی کنه چې چاته چې د وینې ضرورت نه وي هغه چې ټیک ګرځي دا چې نو ټیک تا. او په دې کې چې کوم د کې چې زموږ د خیبر پختونخوا خبرو کې نو تقریبا دا وایي چې یو د دې تعداد تقریبا 25 نه 30,000 پورې موږ سره مختلف علاقو کې موجود دی د دې. او څنګه چې تاسو دا بل سوال وکړو چې د دې برث چې کوم دی دا ریټ چې دا په پاکستان کې د تلیسیمیا انټرنیشنل فیډریشن چې کوم د دې لویا امبریلا ارګنایزیشن دی په ملکی سطح باندې په انټرنیشنل سطح باندې کار کوي. دا غي سټیټسټک مطابق پاکستان په دنیا کې ټولو کې هایست ریټ دی د تلیسیمیا برث. د دې وجه دا ده چې دلته آگاهی نشته د خلکو کې ایجوکیشن کمې دی او بل د حکومت طرف نه داسې جامع غټ پروګرام نشته چې هغه په سالډ سطح باندې کمپریهنسیو جامع سطح باندې د اویرنس لپاره مخنیوي لپاره یو اویرنس موبلایزیشن پروګرام صحیح تور باندې وکي. مونږ دا یو ورځ مونږ وو چې دا 8 مهینه نو مونږ دا وو چې دا به کافي وي. دا کافي نه ده. دې لپاره چې کوم د خو ملکی سطح باندې هر هفته یو نه یو پروګرام په ټي وي کې پر ریډیو کې لګا تاسو مونږ نن دا موقع راکړه. دا یو پکار دی د 3 منټو دی کنه جی. نو دې لپاره مته خلک بداوي چې موږ خلکو ته چې د واده نه مخکې دا کیس وکړو. هغه د لپاره کومه سہولت ورکړو ما خیال چې دا ټول کې اهم خبره چې آینده نسل بچولو لپاره موږ خلک دې ته آماده کو آگاهی ورکو. آگاهی نه موږ ډېر غټ ماشومان ډېر نسل بچولې شو او دونه لوی علاج خرچه چې کوم نه زموږ ملک دونه غربت کې دی آلریډي دونه مسایل دي چې هغه د ماشومان چې کوم د حکومت نشي د دې برابرولو خبره ده چې موږ هر سطح باندې هغه زموږ علما دي هغه زموږ صحافي حضرات دي هغه زموږ ټي وي انکرز دي هغه زموږ ریډیو انکرز دي هغه د شعر یو قومي په جذبه باندې چې کوم دی رامخ کی او هغه کې چې کوم دی د پرخه واخلي دا ویرنس او دا غاهه لپاره جی خاجي دا کراته تاسو وای چې دا لګ وضاحت د خبرو شو چې عام خلک ریډیو باندې زیاتره خلک زموږ आवाज اوري دا چې کله ماینر تلیسیمیا ماینر او تلیسیمیا دوه ماینر چې کله واده کی یعنی د دوی نکاح شي نو اینه پس میجر کریئر جوړیږي او بیا د کې یو ماشوم ته نقصان کیږي کنه داغه چې څومره هم دغه کپل یا دغه جوړی چې کوم ماشومان کیږي فیوچر کې نور نو ټول بیا دغه شان اثر پیوي کنه صرف یو ماشوم داسي وي زیاتره خلکو دا دغه چې رومانه ماشوم داسي کیږي نو د دې کې جی پته نه لګي تاسو کله دواله ماینر وکړو نو د کې چانس هغه چې 50% کې دې شي چې هغه ماشوم تاسو چې کم نه هغه فرض کې څلور ماشومان دي نو کې شي دوه پکې تلیسیمیا میجر راوځي یو پکې چې کم نه تلیسیمیا ماینر یو پکې ټیک وي تام کې دې شي د څلور ما تاسو خبرو کوم یو مثال 25% 50% چانس چې هغه په تلیسیمیا میجر وي لیکن کله تاسو میجر دواړه خدای خاون میجر تلیسیمیا وو نو دیس از ډیفینیټلی کنه حتمی امکان هم دغه چې دغه ټول ماشومان چې کوم تلیسیمیا میجر خداسي وي دین علاوه د ویني کمیدونه علاوه دغه ماشومان نور څه کمی یعنی معذوره یا نور څه وجوهات کې دي چې د تلیسیمیا د وجې چې دغه جوړي یا دغه کپل واده شو ماشومان شي صرف وینه د دې علاج نه ماشومان چې تاسو چې وینه دې سره چې کوم دي تر ډیر زیات ملټیپل ډیزیز چې کوم دي تلګي دي تدیرو د دوايانو ضرورت وي هغه لپاره یو کمپریهنسیو ټریټمنټ ته چې سټانډرډ پروتوکول ټریټمنټ ویل شي نه میا سیب زدا پښتنه کوم چې د دینه صرف د تلیسیمیا چې کوم د ویني کمی مسله جوړیږي کنه د ماشومان کمزوري یا معذوره هم پیدا کېدي شي یا دغه کم اعضاء کم هم پیدا کېدي شي دا ماشومان چې کم دي جی د دینه پهلا خو د دې ویني کمی دي صحیح دی او with the passage of time څنګه چې عمر زیاتېږي چې د دې صحت مته دن په دن ډاون کیږي کنه د خوراک لحاظ سره نور لحاظ سره کنه نو د هغه شان هغه نوی کم چې یو نارمل ماشوم دی خو د دې صحیح علاج موږ وکړو نو دا چې موږ دې ماشومان دي زموږ تر څه کې په 40 سال کې به وکړه چې هغه کې انجینیر جوړ شي دي پاګه ډاکټران دي د ټول پاکستان له اثر په خیبر پختونخوا کې نشته هغه د دې لپاره جدوجہد کړي هغه صحیح علاج کړي دي صحیح علاج مطابق دی چې هغه چې کوم سټانډرډ علاج دي سره ویني سره ټول مهم خبره ده چې دیتا دا چې ماشوم چې یو کال ویني وته وکړي یو کال یا دوه کال
نو د دې ویني لیول زیات شي دنه لیول نه د آیرن لیول د دې جمع شي په جگر کې او په مختلف زموږ نور ګلانډز کې نو دې ته غټه خطر دی چې دا د هارت اٹیک ته بمړي دا ماشومان ته دې سره موږ آیرن چیلیشن تھراپي وته ویل شي آیرن چیلیشن یا آیرن چیلیشن هغه تھراپي چې په هغه کې د ډیسفرالو انجکشن ضرورت یا د ډیسفرالو میډیسن روزانه په بنیاد باندې با تاکي د دیو چې کم باډي کې ایکسس آیرن زیاته چې کم د آیرن دی هغه کم کړی شي او یعنی د فیرټین لیول د دې زیات شي د بلډ ټرانسفیوژن دا یو بل مسله دی چې خېدې شي وسره چې د بلډ ټرانسفیوژن سره خو موږ بلډ ټرانسفیوژن وکولم نشو هم ضرورت نو سټانډرډ پروتوکول علاج سوي جی دنیا کې چې تاسو په وینم خېدوي آیرن چیلیشن تھراپي باندې ماشوم ته کوي نو هغه ډیر ګران دی هغه یو پیکټ نن په ګولو صورت کې راغلی مخکې په انجکشن صورت کې به اوس په ګولو صورت کې نو هغه ته 7000 نه والے 10000 پر یو پیکټ قیمت دی د یو میاشت دی هغه عام خلک نشي کولای خو بیا خیبر پختونخوا حکومت چې کم دی د مختلف هسپتالونو کې دا هغه کړی دی نو هغه کې چې کم د سرکاري تور باندې د ماشومان د آیرن چیلیشن یا آیرن چیلیشن چې کم تھراپي دي کم چې د آیرن اوورلوډ په باډي کې کمی د دې ماشومانو هغه فری ورکړي کیږي دا ډیره غټه خبره ده او په صحت کار ترم چې کوم د دې ډیر پروګرامونه منطلق شوي دي د تلسیمه د علاج لپاره تاسو د سرکاري هسپتالونو خبره کړې یا سرکاري سطح باندې د مریضانو شمیره زیاته ده خیبر پختونخوا کې په شمار باندې یو څو غټ هسپتالونه دي آیا دغه غټ هسپتالونو کې کوم د پیښور د درې لوی هسپتالونو چې کوم دي دا شو یا دین علاوه نور په صوبې مختلف ښارونو کې د تلسیمیا رنز چې کوم د علاج د چې کوم د وینه خېجل کېږي څنګه چې تاسو غوندي فدریشن یا تاسو غوندي تنظیمونه کار کوي نو آیا په سرکاري سطح باندې هم د دوی علاج سہولتونه شته ولې چې موږ ځینې ریپورتونه داسې کتلي چې هغه کې د تلسیمیا مریضان چې کوم دي دوی دا ګیلر لري چې موږ ته د سرکار په سطح باندې یا سرکاري هسپتالونو کې د علاج سہولت نشته جی تاسو زم دغه وایم چې ملکی ټول صوبې په لحاظ سره نشته مریضان په ټول ډیسټریکټ کې دي کنه هغه شان نشته چې ټول کور کې حکومت فند مسایل دي یا نور دغه لپاره نور سپلانینګ مسله د منیجمنت مسله ده دا مسله حل کې دي چې د ټول علاج د ټول ماشومانو علاج لپاره چې چرته کم ډیسټریکټ کې دي فلحال په صوبای کې خبر کې چې کم نه د دوه هسپتالونو دي د لپاره حکومت چې کم نه وادونه وغیرہ جوړ کړی دي او هغه کې هغه سم مخصوص بدونه دي چې هغه لپاره هغه کې دغه علاج کوي لیکن ضرورت ده چې د صوبې په هر ډیسټریکټ لیول پر دغه هغه د سہولتونو دي مهیا کړی شي هغه کې اوس پر فلحال حکومت هغه نه دی پورا کړی خپل چې کم ټارګټ ته هغه نه دی اچیو کړی ټیک ته بیا سه اخیری پښتنه تاسو نه کوم چې کم د بلډ ډونیشن والا دی بلډ چې کم ډونرز دي کم هیروز دي دوی د بلډ ډونیټ کول دا څومره مهم دي د دې مرض یا د دې مریضانو چې کم دي پاملرنې لپاره دا څومره مهم تاسو ګڼئ دا ظاهر دي چې د دې څنګه چې موږ پهله علاج د دې وینو ورکول دي ماشومان په پهله از میډیسن تور باندې دي میډیسن غته وینا دا نو د دونه زیات 30 سے 40 هزار د ماشومانو تعداد ته نورم کیږي نو دې لپاره مهمه ده چې موږ خلکو په د آگاهی نوجوانانو په خصوصي تور باندې د بلډ لپاره چې کم دی وکړي شي کنه او د لپاره د ویني ارینجمنت وکړي شي ټول کې مخته وینه بیا هغه وینه نه چې کم مطلب سکرین وینه وی داغه به سکرینینګ وشي صحیح چې د ماشومان ته چرته هپاتایټس بی سی ونه لګي صحیح غلط ځونه کې دا وینه د ټرانسفیوژن کې چې کم ان اتھنټیک اداري دي ان رجسٹر نو هغه سره بعضي وخت ماشومان په هپاتایټس بی سی کې شکار شي وتره چې هغه ډیره خطرناکه خبره ده نو دې لپاره ضرورت ده چې د عوام کې د ویني مختلف مهم چې کم دی هغه ریګولر بیسس باندې دی وی نوجوانو کې د ویني آگاهی هغه د تلسین نه علاوه د نور مریضانو کینسر شو نور شو روزانه سرجری کې هغه تم ډیر ضرورت دی نو پدې کې لوی کردار اوس پر چې زده توندار نوجوانانو مختلف یونیورسيټو کالجونو ډیر تعداد کې ادا کړي دي او پدې کې زما چې قدم نوجوانانو دا غنوي کړي نو مخله دا ډیر ماشومان چې زموږ ژوند دي ځلمي دي تلسیمیا والا دا باندې پاتې اوس پر دې عمر تا نو دې د پر عوام چې تما دا یو نارم دا یو پیغام د نن پورز باندې چې دې ماشومان ژوند بچاولو د نور مرګ تاسو پدې کې د ویني لپاره مخکې شي دي او خپل اتیا ورته ویني سره یې سم نه کیږي هر درې میاشتې پس یو جوان فټ چې کم فټ وی هغه وینا ورکول شي 500 سی سی سره یې سم نه کیږي خدای یو ماشوم یو انسان ژوند بچولو لپاره دا وینا ډیر لوی کردار ادا کوي
صحیح ده جی، ډیره زیاته مننه ستاسو ژوندي اوسئ. راته میا عتیق الرحمن صاحب تاسو مونږ سره ډیرې ښې خبرې وکړلې او ډیر هغه خلک چې څوک د دغه مرض یا د دغه رنځ په هکله باندې نو خبر، نو هغه نن چې کوم دی زموږ کوشش او هڅه دا وه د دې پروګرام یا د دې برخې چې تاسو په دغه موضوع په دغه رنځ په هکله باندې پوه شئ او تاسو کې آګاهي راشي. موږ سره میا عتیق الرحمن صاحب چې د پبلک هیلث او د تیلیسیمیا اکټیویسټ دی، نه علاوه د تیلیسیمیا فیډریشن اف پاکستان چې کوم دی د هغې صدر هم وو. نو ډیر زیاته مننه د دوی هم او ګرانو کتونکو او اوریدونکو زموږ تاسو ته هم دا خاص دی چې کومې خبرې دوی وکړلې په دې کې چې کوم لومړنۍ پریکاشنز یا پریونشنز چې کوم د دې احتیاطي تدابیر چې کوم پکار دی، پای کې د ټولو زیات مهم چې کوم دی هغه د واده یا د نکاح نه وړاندې چې کوم دی د تیلیسیمیا ټیسټ کول، کوم چې دوی په خپلو خبرو کې وضاحت وکړو چې دې ټیسټ په سرکاري هسپتالونو کې هم کېږي او پرایویټ زر نواله تر 1200 روپو پورې په دې خرچه راځي. نو دا هیڅ رقم نه دی، هیڅ پیسې نه دي، ته یو ښه مستقبل، یو روښانه مستقبل او د خپل ښه په صحت باندې روغ ماشومانو او د بچو لپاره چې کم دی 1000 یا 1200 روپۍ ورکول دا دومره ګران کار نه دی. په دې کې هیڅ شرم یا هیڅ داسې تاسو مو فیل کوئ، دا مو محسوس کوئ چې لکه دا ولې ضروري. کله هم چې تاسو لومړی کوشش دا پکار دی، خو چونکې چې تاسو په خپل فیملی کې یا په کزنز کې واده ونه شي، خو بهرحال چونکې د خیبر پښتونخوا دا یو خپل مطلب یو دلته یو کلچرلی که وګورئ، ټریډیشنلی وګورئ یا نور داسې مونږ خپل د یو فیملی نظام دی، یو خاندانی نظام دی، نو هغه ویلیوز چې کوم دی هغه مونږ ډسټرب کول نه غواړو. خو بهرحال د دغه واده نه یا دغه نکاح نه چې کوم تاسو په فیملیز کې کېږي د هغې نه وړاندې صرف او صرف تاسو د 1000 یا د 1200 روپو چې کوم دی د هغې تاسو قرباني ورکوئ، ټیسټ ورکوئ او د خپل راتلونکي مستقبل هم غوره کړئ او نور خلکو ته هم مسالې مه جوړوئ. دوی چې څنګه په خپلو خبرو کې وویل چې د دغه که چېرته 2 تیلیسیمیا ماینر چې کوم دی هغې ودونه وشي او بیا د هغې راتلونکي بچي چې کوم دی هغې کې د تیلیسیمیا رنځ ښکار کېدی شي او د تیلیسیمیا علاج په هکله دوی ویل چې دا څومره مشکل، ګران او لویه مرحله ده چې کوم یو د لوی پراسیز نه د یو اوږد پراسیز نه چې کوم دی هغه تیریږي او دوی ته دا وینه خیجیږي بار بار هر 15 ورځې پس. همدارنګه نور چې کوم د علاج طریقې دي نو هغه ټولو نه زیاتې ګرانې دي. د پروګرام به جاري وي او د پروګرام کې موږ نورې خبرې اترې هم کوو. ستاسو ټلیفون کالز مو هم په 0915254103 باندې اخلو. پروګرام کې موږ سره اوسئ.